دا سړی د پاکستان ټي 20 ټیم کپتان برقرار پاتې شو. زما خو بیخي نه د خوښ د بابر او د رضوان د ټي 20 ټیم ته واپسۍ حواله سره هم غټ بریکینګ نیوز راغلی دی، چونکه خبره دا هم کېدی چې دې سړی نه کېدی شي کپتانی واغشتل شي. کپتانی شاهین افریدي ته محمد رضوان ته دې دواړو کې یو کلاړي ته ملو شي، خو چونکه کپتان عمده سړی برقرار پاتې شو اور څومره هم فیصله کیږي کوي عاقب جاوید خنوم ولا د هډ کوچ ورکوي چې دا فیصله هډ کوچ کړی دا، چونکه زموږ چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ ته مایک هیسن اگر بابر اعظم په فیور کې مخ کې هم اوس هم د بابر اعظم په فیور کې چې بابر اعظم تاسو ټیم تراولای مخ کې هم وي، خو زموږ چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ منیجمنت ته ای وای چې بابر اعظم د ټیم نه مایک هیسن ډراپ کړي، چونکه د مایک هیسن په کې هیڅ کردار نشته د ټیم نه ډراپ کېدو کې. مایک هیسن هم دا خبره کوي چې بابر اعظم په ټیم کې پکار دی، خو عاقب جاوید شو یا نور چې کوم سلیکشن کمیټي شو هغه بابر اعظم د ټي 20 ټیم ته نه راولي. اوس هم د ټي 20 ټیم کې د شمولیت د بابر څه چانسز نشته دی، څه داسې غټ بریکینګ نیوز نه دی راغلی، چونکه روز دو کې کېدی شي د ساوث افریقا خلاف چې کم ټي 20 سیریز دی هغې دپاره هم سکواډ اناونس شي، ون ډے سیریز دپاره هم سکواډ اناونس شي. صرف د ټیسټ سکواډ اناونس شوی دی چې 12 تاریخ نه به ډومبنی ټیسټ میچ د ساوث افریقا خلاف د پاکستان آلریډي شروع کیږي، نو ون ډے او ټي 20 دپاره هم کېدی شي د ریزرو سکواډ اناونس شي. په ون ډے کې خو به کپتان محمد رضوان وي چې پکې بابر اعظم شته دی جی، په وان ډے فارمیټ کې بابر اعظم شته دی، خو د ټي 20 کپتان سلمان علي هغه برقرار پاتې شو. سلمان علي هغه د ټي 20 کپتان وي، چونکه په ایشیا کپ کې په ډېر غټ تنقیدونه کېدل، هماغه خلکو به ویل چې لکه دا سلمان علي هغه د کپتانۍ نه سکې چې دی خو د ټي 20 د ټیم حصه هم نه جوړول پکار او تاسو ولا کپتانی ورکړې ده، خو اوس هماغه کپتان برقرار پاتې شو. که چېرې د ساوث افریقا خلاف همدا سلمان علي هغه ایز ا کیپټن څه پرفارمنسزونه کړي یا غلطې فیصلې وکړي، نو بیا به دغه سیریز د ساوث افریقا خلاف د سلمان علي هغه اخرنۍ سیریز شي ور کچري وي ګټلو خمارجن سره، نو بیا د کپتانی مطلب سټیل کنټینیو بوي. او ډیر سورسز دا خبرونه هم جاری کوي چې ټي 20 ورلد کپ 2026 پورې به سلمان علي هغه کپتان وي. ټي 20 ورلد کپ 2026 کې به هم سلمان علي هغه د پاکستان ټیم کپتانی کوي، نو چونکه زما پوینټ اف ویو سره خود لا ټي 20 ورلد کپ 2026 پورې د ټیم کې هم نه دي ساتل پکار کپتانی خو ډیر لوی خبره ده. او د ورلد کپ چې کله رانږدې شي نو بیا ته ټیم کې چینجز هم نشي کولی، نه کپتان چینج کولی شي، ځکه نوی کپتان ته راولي د هغه بیل سوچ وي، د هغه بیل سټاف وي، د هغه بیل مطلب کلاړیان وي، زوړ کپتان بیل وي. نو که چېرې پاکستان کرکټ ټیم د کپتان پاکستان کرکټ بورډ د کپتان بدلېدو خواهش لري، نو دیس از بیسټ ټایم، دا اوس یو ښه ټایم دی چې دا کپتان بدل کړلی شي، ځکه د کپتان نه څوک هم سیټسفاید نه دي، ایکس کرکټر هم پې تنقیدونه کوي او خپله هم ایز ا کیپټن د پرفارمنس زیرو دی. کیپټنۍ چې کله دی نو بیا هم په ون ډے کې ښه بیټینګونه کړي دي، په ټیسټ کې یو ښه کلاړي دی، خو ټي 20 کې ایټ لیسټ د په ټیم کې ځای نه جوړېږي، کپتانی ډېره زیاته لویه خبره ده. او د رضوان حوالې سره خو لا فلحال اپډیټس نشته دی، د بابر اعظم په ټي 20 ټیم ته واپسۍ کې بیا هم لږ ډېر چانس شته دی، خو د رضوان دغه څه چانسز نشته دی. بل چې ساوث افریقا کوم سیریز دی کې به حارث رؤف ډراپ وي، حارث رؤف په ځای کېدی شي وسیم جونیئر او عباس افریدي دی کې یو بالر ته موقع ورکړلی شي. نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس وو، تاسو سره سلمان علي هغه حوالې سره رایې لرئ کمنټ لازمي وکړئ.